بسم الله الرحمن الرحیم. د مونځ یو دوه اهمې او ضروري مسایل دي. اول مسله دا چې د تش رکعت په ځای ډک رکعت کول او د ډک رکعت په ځای تش رکعت کول آیا په دې سره په مونځ کې نقصان راځي او که نه. دویمه مسله دا ده چې د په رکوع کې د سبحان ربی العظیم په ځای د سبحان ربی الاعلی ویل. او دویمه مسله دا ده چې په صلات وتر کې د دعای قنوت په ځای بله دعا ویل آیا په دې سره وتر کیږي او که نه. او یا دعای قنوت درځي بله وي. نو اوله مسله دا ده چې په تش رکعت کې ډک رکعت کول یا ډک رکعت وي هغه تشو کې. نو تش رکعت چې ډکو کې نو په دې سره په مونځ کې هیڅ نقصان نه راځي. یعنې د ماسپښین 4 رکعته فرض مونځ دی، اول 2 ډک دي ورپسې 2 تش دي. نو لومبي 2 ډک دي دا ته تشو کې. نو په دې سره په مونځ کې نقصان راځي او سجده سهو لازمیږي. اوس کو چاته اخري 2 رکعته چې کم تش دي په هغه کې صورت وي هغه ډکو کې، نو په دې سره په مونځ کې نقصان نه راځي او نه سجده سهو لازمیږي. دویمه مسله دا ده چې په رکوع کې سبحان ربی العظیم په ځای سبحان ربی الاعلی ویل او دغرانګې په سجده کې سبحان ربی الاعلی په ځای سبحان ربی العظیم ویل. نو په دې سره هم په مونځ کې هیڅ نقصان نه راځي او مونځ ورسره ادا کیږي. او بله مسله دویمه مسله دا ده چې په وتر کې دعای قنوت ویل، د دعای قنوت په ځای باندې بله عامه دعا ویل یا اللهم ربنا ویل. نو په دې سره وتر کیږي او وتر ادا کیږي. اوس کو چاته دعای قنوت دله نه ورځي نو بیا بله دعا ویلی شي. او که چاته دعای قنوت ورځي نو دله پکار دی چې په دې کې دعای قنوت ووایي.